बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ته په مایکروسافټ آفیس کې لاست ټایم موږ انټروډکشن ټو مایکروسافټ ورډ کړو صحیح او انوایرنمنت باندې موږ خبره کړې و. نن به موږ پریکټیکلی کار کو په مایکروسافټ ورډ کې او دا موږ سٹارټ سکرین چې موږ لاست کې اول کم سکرین او دا انوایرنمنت A to Z موږ ویلو. په دغه انوایرنمنت کې موږ سره دا پاس ټیبس دی او دې کې سب ګروپ کمانډز دي. نن موږ یو ټیب باندې چې هغه ته هوم وای هوم ټیب باندې موږ شروع کوو. صحیح په دې هوم ټیب کې ولې دا نوم هوم ټیب ورکړی؟ اصل کې هر ټیب خپل یو ځان ته پراپرټیز لري. لکه انسرټ ټیب چې راوړي انسرټ معنا څه راوستل، نو دې کې به ټول ریلیټډ د انسرټ چې پیج ته هاو ټو انسرټ ټیکس پکچر وغیره سمارټ دا ډیزاین دا نه ډیزاین خو دې ته هوم ټیب نوم ځکه ورکړی چې دا په دې و ټیبس کې څومره کمانډز موجود وي دا ټول کمانډز دی کې دا غي یو حصہ شته دی. ترڅو مثال د هوم شکل دی، هوم مثال کلیکشن اف ثینګز به دی کې په دې کې دا منس کې چې مونږه څه کې لیکل کو دا پیج دی مونږ سره. صحیح دا مین دغه دی مونږ سره پیج او مونږه دا ویل چې پیج چې دی is the part of the MS Word document. ځکه د فایل نیم of Microsoft Word document او collection of pages per document جوړه. دغه پیج چې دی مونږ سره دا پیج مونږ سره د بعضی حصونه جوړ دی. پارټس اف دا پیج چې دی مونږ سره هغه څو دانې دي دلته به مونږ دا ووایو. صحیح ده. یو لومړنی مونږ سره ټاپ ایریا اف د پیج د ټاپ ایریا اف د پیج چې دی ته مونږ سره اسکالډ هیډر ورته ویلی شي مونږ سره هیډر. بل چې دی باټم دا باټم ایریا اف د پیج اسکالډ دی ته مونږ سره فوټر ورته ویلی شي. بل رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ آف دا پیج دا ټولو کې دی که مایکروسافټ ایکسل دی که وغیره اسکال مارجن دی ته څه وایي مارجن ورته وایي. او بل ورسره موږ سره د مین باډي آف دا پیج دا آف دا پیج ویر ټیکسټ کین بی پلیسډ. ټیکسټ چې چیرته راځي لیکل کیږي هغې ته موږ سره چې ورته ویلی شي هغې ته مین ایریا. لکه ګوره نه په مارجن کې ته لیکل کولی شي دلته لیکل نه کیږي، نه په لیفت رائټ مارجن کې، نه فعلا په فوټر او هیډر کې ترڅو چې هغه مطابق ضرورت نه نشي کولی. نو د دې نه علاوه چې په کومه ساحه کې لکه فرض که دیزي کې راځي کومه ساحه کې موږ ته ټیکس لیکل کیږي دې ته مین پارټس اف د پیج ورته ویلی شي. لکه زه وایم ایکول آر این ډي از ایکول ټو دا ساحه اوس ګوره دا اوس وګوره دیزي کې دا ټیکس چې دا ساحه پاتې شوه دا پاس ساحه پاتې شوه نو دا هیډر فوټر. اوس اول خبره دلته خو ټول کار چې دی موږ ټیکس باندې پریکټیس کوو. نو موږ چې په کوم ټیکس باندې پریکټیس کوو کمانډ په اپلای کوو هغه ټیکس خو موږ ټایپ کولی نه شو بار بار. د دې دپاره موږ یو فرموله یوز کوو چې هغې ته موږ سره ایکول آر این ډي رینډ فرموله ده. رینډ موږ ته رینډم ټیکس راکوي ګډوډ ټیکس راکوي ترڅو موږ په کمانډ اپلای کړو. نو رین از ایکول ټو که اوس د بند که او خلاص بند از ډیفالټ موږ ته 5 پیراګرافس راکوي 5. لکه دلته کې انټر کې دا اوس ګوره 1 2 3 4 5 پیراګراف راکوي. که چېرته موږ غواړو ډېر ټیکس هم نه دی په کار ایکول ټو آر این ډي دیزې کې کولی شو ایکول ډي موږ ته صرف اټ ا ټایم کې 2 پیراګرافه په کار دي بس هماغه 2 پیراګراف. موږ ته په مایکروسافټ ورډ که هر ورژن 2013 16 14 19 هر یو وي از ډیفالټ موږ ته آر این ډي رینډ چې دی 200 پیراګراف راکوي میکسیمم. که 200 نه زیات غواړئ نو یو رینډم به والي 200 بل وغیره خو 200 از ډیفالټ موږ ته ورکې اخیستی شو. دا خبره ده. صحیح ده. ته کله کله اوس یو مهم کمانډ چې هغه ډیر زیات مهم دی چې کله کله اوس موږ غواړو چې په یو دفتر کې کار کوو یو ریپورټ دی یو فاینل ریپورټ دی یو اریزه د اپلیټیشن وغیره دی هغه موږ بار بار نشو لیکلی هغه موږ یو شارټ کټ کې اخلو. د هغې شارټ کټ د وجې هغه موږ بار بار لکه فرض که زه اوس دلته ایکول فرض که دا ما ټایپ که صحیح ده ایم ان مې ورکړه دغه ټیکس ما ته ډیر زیات پکار دی خو دا خو زه بل ځینه انسرټ کولی هم نشم او مثال کاپي او دا نه چې زه صرف شارټ کټ وام او دا ما ته راځي نو ته به موږ فایل ته راځو. لکه دا کمانډس خو وروسته موږ بیا هم کور کوو خو زه دلته د دې متعلق د دې ټیکس د رینډم فرمولې دا کوم. صحیح دې ته موږ لکه فرض که دا یو ریپورټ دی زما ډېر پکارېږي اپشن ته زه راځم اپشن کې پروف ته راځم پروف کې آټو کریکشن ته راځم. صحیح دلته زه ورته ډي ورکوم. صحیح ده. نو مقصد دا دی چې زه کله ډي پریس کوم او دا ما ایډ که نو بس دا ډي ایډ شو اوکې مې که او دیزې نه دا اوکې که. اوس فرض که دا ټیکس ما سره نم شته زه په بله وره کې کېږم بل ته
او डी ما پریس کوم ما انټر ک ډایرکټ ما ته دا پیراګراف راکړي دا ډیر خطر صحیح طریقه ده کته دا ورډ هم کلوز کې او ته بل پیج هم خلاص کی دا شارټ کټ اساین شو ترڅو دا ډیلیټ کړي نو کله کله موږ وای فائنل ریپورت د اف ورکو نو چې څنګه انټر کو موږ ته یو ریپورت راځي بل ته ډی ورکو بل ته اس ورکو نو دا د ریپورت جنریشن د پاره چې مخکې نه از ډیفالت ډیزاین کړي ډیره ښه شي ده هغه طریقه ده ترڅو موږ ریپورت شي اوس دلته موږ خو بلیکل کو کمان با اپلای کو خو دلته موږ سره ټیکسټ سلیکشن دی موږ سره چې سلیکشن ټیکسټ سلیکشن موږ سره که څوک پوښتنه وکړي اوس کمانډ کله اپلای کیږي کمانډ هغه وخت کې اپلای کیږي چې تا سره سلیکشن موجود وي اوس ګوره کاپی نه کیږي کټ نه کیږي ډیر ډیزاین ډیر کمانډ دي چې هغه کې ته په کار نشي کولای دا ګوره ته په دې باندې کار نشي کولای ولې چې سلیکشن نشته سلیکشن از د مین پوینټ دی په دې کې په مایکروسافټ ورډ کې چې ته کار کوي که ایکسل کې کار کوي که هر کوم اپلیکیشن کې کار کوي نو there are 4 types of selection موږ لرو 2 types selection 4 types selection as a default خلک یو یوز کوي خو زه ټول وایم اول سلیکشن موږ سره چې دی کنه هغه ته چې ورته ویل شي هغه ته اوور آل سلیکشن ورته وایي اوور آل سلیکشن دی صحیح ده او دا د چیش نه پواسطه کو ماوس پواسطه او شارټ کټ پواسطه منګه کولای شو چې کنټرول پلس ا دی بس دا موږ ته اوور آل سلیکشن کوي بل چې دی موږ سره ورټیکل سلیکشن دی ورټیکل سلیکشن منګه کو صحیح چې دغه ورټیکل سلیکشن تک منګه کنټرول پلس آلټ یوز کو آلټ دا ډیر کم خلک په دې دغه باندې پوهیږي ته ورته ورټیکل سلیکشن ماته وګنه پوهیږي بل موږ سره لاین بای لاین سلیکشن دی صحیح ده کنه د ټیکس چې هغه موږ چې کو په کنټرول پلس ایرو کیز باندې کو ایرو کیز باندې کو ایرو کیز دا څلور کیز دي آپ ایرو کیز کنټرول په ځای موږ کولای شو دي چې چې ولیکو شیفټ هم ولیکو صحیح ده شیفټ نم کیږي دي نه او بل موږ سره چې دی کنه کلیک بای سلیکشن دی کلیک بای سلیکشن دی چې کچرته منګه دې کې به دوه خبرې دي صحیح دا اوس ټول پریکټیکل کوم سنگل کلیک یو دی موږ سره او ډبل کلیک چې دی کنه اور ټریپل چې دی کنه ټریپل کلیک دا موږ سره بل دی صحیح دی کنه دا اوس دی باندې موږ چې وکړو په دې باندې به کار وکړو هغې نه وروسته به دې هم دغې ته راشو اوس اوور آل سلیکشن کنټرول ا څومره thousands of pages مې دا کې یا داسې د موس په واسطه ټول اوور آل سلیکټ کولی شي خو که څوک درته اوس دلته راشي که نه ما ته ورټیکل سلیکشن پکار دی دا خو ته عمودي سلیکشن کې ایز ډیفالټ که ته دغه لږه ساحه کارې که نه زه یم د دغه اوور آل دا ساحه دی دغه شي که ته دې ځای نه انتخابوې دا ټول انتخابوي نو زه ایکول آر این ډي او زه دلته راځم او یو فرض که یو پاراګراف او ایکول او دې ځای نه اوس مثال دې ته 3 رنګه زه ورکوم دا که زه دا لږه ساحه سلیکټ کوم ټول سلیکټ کوي نو زه به دلته کنټرول آلټ ونیسم ګوره دلته به ډایرکټ آلټ هم نیوی شي دلته خو ما سره دغه دی که آلټ ونیسه او دلته اوس ګوره دلته راشه ودرېږه او کنټرول آلټ شفټ آلټ ونیسه دا اوس ګوره شفټ ورسره ونیسه ساري شفټ آلټ اوس دا ساحه ما دغه کړه دې ته دا کلر ورکوم دا ساحه د شفټ آلټ ورسره ونیسه اوس ګوره که دا ورسره شارټ کټ ونه نیسي ته هېڅ کله دې ته بل کلر ورته نشي اساین کولی فرض که بلیک ورکوم او دا بلې دې ته چې ورټیکل سلیکشن ورته ویلی شي چې دې ته چې شفټ به زه درته شفټ دا لاین بای لاین سلیکشن داسې دی فرض که دلته زه ولاړ یم که نه زه شفټ نیسم ایرو کیز که داسې زما دې ځای کې پکار دی دا اوس وګوره دا نه دا ځای پکار دی همسې بره اوس وګوره زه لاین بای لاین سلیکشن کولی شم اپر لیول کله کله څوک درته وایي دې ځای نه دا لږه ساحه پکار ده که ایکسل کې وي که دې کې به دا رایټ ایرو کیز ته روان شه دا ساحه زه چې کومه فرض که دا بولډ کومه ایټالیک کومه او هغه سایز ورته زیتومه نو کولی شي چې دې ته چې وکړي سایز ورته او لاین بای لاین سلیکشن کلیک بای سلیکشن ون کلیک یو ورډ سلیکټ کوي ګوره ډبل کلیک سوري چې دلته ما لیکلی دی ډبل کلیک که نه کلیک سنګل کلیک خو تا ته ایریا سپیسیفای کوي ساحه مشخص کوي ډبل کلیک هماغه ورډ سلیکټ کوي او ټریپل ایک چې دغه چې دی هول پاراګراف که ته باندې ډبل ټریپل کلیک زه ووایم ګورې نو دې ځای کې څه کېږي
نو دا موږ سره سلیکشن صحیح ده. سنگل کلیک چې دی سلیکټ د ایریا صرف هغه کرسر راځي. ډبل کلیک باندې د هول ورډ سلیکټ کیږي. ډبل کلیک دا د ورډز دی. لکه فرض که دا ولی زه وایم دا ډیر مهم دی ساحه کې، زه دا یو لغات بولډ کول غواړم یا مثال اکرونیمز دي چې دا ډبل کلیک وایم ډایرکټ مثال دی ته بل کلر ورکوم بولډ کوم چې مهم دی. ټریپل کلیک باندې موږ هول پاراګراف سلیکټ کوو. خو به دا په پاراګراف کې وروسته وایو چې پاراګراف څه دی، دا پاراګراف بسته دغه لرو. اوس راځو دا ساحې منګه دغه کړي، منګه اوس ټیکس هم وویله، منګه هغې نه وروسته ورسره دغه ویل. اوس موږ پریکټیکل راځو صحیح ده. دلته موږ سره یو بله دغه دی چې هغې ته ویلی شي دې ځای کې اوس دا هوم ټیپ چې سب کمانډز دي دا ویو. په دې هوم ټیپ کې دا سب ګروپ کمانډز چې دي که نه، دا سب ګروپډ کمانډز چې دي، دغه کمانډ کې چې دي د بلاکس دي، بلاکس دا ګروپ دا کمانډز چې دي په بلاکونو ویشل شوي. چې دلته اوس وګوره دا موږ سره از ډیفالټ 5 بلاکس دي موږ سره صحیح ده، بلاکس دي په دغه کې چې اوس ګوره لکه کلیپ بورډ یو بلاک دی، ګوره لاین کش شوی، فونټ بل بلاک دی، پاراګراف بل دی، سټایل بل دی، ایډیټینګ بل دی. دا 15 1 2 3 4 5 صحیح ده، دا بلاکس دي موږ سره. اوس دا کلیپ بورډ څه ته ویلی شي؟ دا په ایکسل کې هم دی، په ورډ کې هم دی، په نوټ پیډ کې هم دغې کې هم دی، مثال په پاور پوینټ کې هم. خو دې ځای کې وایم که نه دا کلیپ څوک درنه ووایي کلیک بورډ کلیپ بورډ دی که نه، ساري کلیپ بورډ اٹ از ټیمپرری دی ښه، ټیمپرری میموری فار MS office programs that is used to store copies and cut files for short time from started up to end of the program. د دې ټول بس د مقصد دغه شو. اوس دا کلیپ بورډ چې دی دا مونږ چې دلته اوس دا فرض که دې ځینه زه دا پاراګراف اخلم که نه او ډایرکټ ما کنټرول ایکس کټ که، دا څه شو؟ اوس یو کوېشن راځي ځکه دا کلیپ بورډ یو موقته میموري ده چې ځان سره زموږ کټ شوي او هغه کاپي شوي فایلونه ځان سره چی کوي ساتي. نو دا زه بیرته راځم فرض که مثال هغې پاس زه دا پاراګراف دا کوم نو بیرته یې راوستی شم، کوم ځینې راغله کلیپ بورډ نه بیرته موږ ته واپس راغله د دې ځینې د هغې دلته یو کاپي هم پاتې کېږي. دا کلیپ بورډ کې بیا نور دغه دي دې ځینې کولی شي کلیپ بورډ کې ډېر کمانډ تا پیسټ کړي، پیسټ آل ټول یو ځل کلیر آل کې ټول کلیر کې، کلیپ بورډ دی باندې کلیک کوه موو کې یا سیز ځای ته کلوز کې، دا کمانډ دلته شته دې ځینې صحیح ده. دا دې ځینې ما کلوز کړي دې ځینې، دا د کلیپ بورډ یو موقته دغه ده. په دې کې اوس موږ سره چې دي که نه کمانډز دي، اول پیسټ دی، کټ دی، کاپي د فارمټ زه زر زر وایم که نه کاپي چې دا موږ سره یو فایل د دې یو ډوپلیکیټ اخلي، په دې ځای راغی ګوره سلیکشن تر ټولو مهم دی، سلیکشن وشو کمانډ راځم همدا فایل راوړم چېرته دلته پیسټ کوم. کټ معنا دغه فایل د ما سره د یو ځای نه بل ځای ته نه، بس مثال د دې لوکیشن چینج کوم، ټیکس ډوپلیکیټ نه علي، دې ځای نه به ختم شي، دلته ما ته پیسټ که دلته به ما ته راشي. دا فارمټ پوینټر څه شی کوي؟ د فارمټ پوینټر مهمه دغه ده. اوس ډېرو ځایونو کې زه دلته راځم که نه دا ټیکس زه دا ویډیو کې ریکارډ شوی ایکول ټو RAND صحیح، او زه دلته سل پاراګراف ورکوم، څو پاراګرافه؟ سل صحیح ده که نه. اوس دې ځای کې تا سل پاراګرافه ټیکس تا واخیست فرض که دې ځای کې او تا سره یو غټ کتاب لیکې او انټر کې دلته فرض که تا ورکه ټاپک چې دی افغانستان دی صحیح، او دې ځای کې دلته لاندې رالی او دلته تا یو بل ټاپک ورکه او هلته تا سره ټاپک چې دی پاکستان دی صحیح، او دلته مثال فرض کې یو بل. اوس ګوره دغسې ټیکس ته اوس زه یو ډیزاین فارمټ ورکوم، بولډ کوم، دومره نمبرس وغیره، دا یو سټایل مې ورکه، دلته مې یو سټایل ورته اساین که، زویمه دغه کومسې کلر کومسې سایز هر څه چې په دې اپلی دي په ټولو اپلو که نو فارمټ پوینټر به زه راخلم صحیح، ما سره راواخېسته. اوس چې هر ځای باندې زه دا دغه کلیک کړم خو دا سنګل ټایم دپاره، خو زه خو بیا نشم کولی بیا انتخاب کړم که چېرته مونږ غواړو ریپیټډلی مونږ فارمټ پوینټر یوز کړو، مونږ به یو ټیکس انتخاب کړو یا یو پارټ آف د ټیکس او ډبل کلیک به په دې وکړو، بس دا خو تا سره دایمي شو. په دې ځای رادا کې به دې ځای ته راکش کې دې ځای کې ته ټول خپل کار کوه تر څو چې تا دغه نو مونږ یې ختمول غواړو اسکیپ به ووهو خلاص. دا په ایکسل او په دې په ورډ او په پاور پوینټ ټولو کې یو رقم دی. اوس دا کار پیسټ هم همداسې کار کوي،
اوس دغه کارونه زه د شارټ کټ نه کولی شم که نه کټ دپاره چې دی زه به دا ټکس بیرته عادي حالت ته راولم او دې کې کټ شارټ کټ چې دی که نه شارټ کټ صحیح ده شارټ کټس د دې چې دی د کټ دپاره چې دی د کټ دپاره از ایکول ټو کنټرول پلس وټ پلس ایکس د کاپي دپاره چې دې کې زما یو دا مطلب دی هغه درته وایم از ایکول ټو کنټرول پلس چې شی ده سی او د فارمټ دغې دپاره فارمټ پوینټر که ډایرکټ په د شارټ کټ باندې کې نو د دې ایکول ټو کنټرول پلس شفت به ونیسي او پلس سی به ورسره ونیسي نو اوچت به یې کي پیسټ دپاره د دې اپلی کولو دپاره اپلی چې کې بیا په دې باندې دې دپاره نو بیا به چې یې کې کنټرول به ونیسي کنټرول پلس شفت به ورسره ونیسي پلس وي نو بیا به دا اپلی شي اوس لکه څنګه یې زه دلته ایکول آر این ډي رالمه مثال ټکس اخلم یو پاراګراف اوس دغه ساحه ده او دې مهمه دا ده چې موږ کله ایکسپرټ لیول ته ځو چې باید موږ ټول کار په شارټ کټ وکړو او زه دلته دا سایز مې زیات که او دلته مې دا کلر ورته فرض که دا راوړه اوس دې نه زه په شارټ کټ باندې کنټرول شفت سی بس اوچت شو په کوم ځای چې غواړې کنټرول شفت وي په بل ځای دا کې مثال ډایرکټ کنټرول شفت وي خو زه تا ته به د کم کمانډ چې شی ښیم لکه شارټ کټ یې ښیم آیا داسې یو میتډ شته په مایکروسافټ ورډ کې چې ټول د مایکروسافټ A to Z شارټ کټ یې ماته راکړي نو دا طریقه به زه درته وښیم که ټولې غواړې ځان ته پرنټ کې افس کې ترې استفاده وکړي غوره راتلی شي ویو ته چې رالې کله مایکرو ته به راشي او په دې کې به د ویو مایکرو ته راشي او په دې کې به دلته راشي دلته به ورته انتخاب کړي ورډ کمانډس چې دا د انتخاب که په دې ځای کې به ورته ولیکي لیست چې لیست دې ولیکه ډایرکټ راځي لیست کمانډ دا به رن کړي چې رن دې کې دوه آپشن یې درکوي کرنٹ کیبورډ سیټینګ هر کیبورډ سټرکچر بیلی نه زه یم د آل ورډ کمانډ راکړه کرنٹ کیبورډ مه راکوه نو چې څومره په 12 پیجو کې تر څومره چې دغه دي ګوره اوس دا څو پیجو ته ورسېده شپږ اویا چې څومره شارټ کټ یې دي که نه د مایکروسافټ ورډ سره د هر څه درته درکړل صحیح ها ساري صبر وکړه دا زه د دې سټرکچر به دغه یي صحیح زه به داسې وکړم چې یو ډاکومنټس به زه بل والم دا سوچ کلوز کله کله داسې کېږي چې مایکروسافټ ورډ کې ښه بل ډاکومنټس ته رالم که نه او دلته به راشم ډایرکټ پرین او دې ځای ته به ویو ویو کې مایکرو ته ویو مایکرو ته او دلته به راشم ورډ کمانډ ته صحیح ده او دې ځای کې به ورته ولیکم لیست کمانډ صحیح او دا به ورته زه انتخاب کړم رن به یې کړم او آل مایکروسافټ ورډ شارټ کټ باید چې موږ سره دلته شارټ کټ راولي دلته به یو سره یې ورکړی دی دا د کیبورډ د ساخت وجه ده ښه زه به دا کیبورډ دغه واخلم دلته بعضې کیبورډ کې شارټ کټ سټرکچر یو رقمي نو زه به ورته دلته لیسټ ورکړم او دې ځای پکې ورته رن کړم او زه به دا د کرنټ کیبورډ شارټ کټ یې والم ګوره اوس د دې د کیبورډ سره خپل دغه راغله خیال دی دی که نه کله کیبورډ دی کله یو کمپنۍ جوړ کړي کله بل هغې مختلف شارټ کټ ګوره آل کیپس دپاره کیپس لاک د کنټرول شفت A اوس اپ سټور ریسټور دپاره یو شی ریسټور کې F5 بولډ کې کنټرول B که بولډ کې کنټرول شفت B باندې هم ټکس بولډ کېږي اوس همداسې ګورئ کریکټر رایټ سایډ ته وړي دا کنټرول شفت لیفټ ته ویسه کنټرول شفت رایټ ته ویسه ټولې شارټ کټ یې اوس A to Z ټولې فیل کړه ته دغه کولی شي ګوره فوټ نوټ ته وړي که نه کنټرول F یعنی یو چی شي باره کې نوټ ورکې اخر کې نو دې نه کولی شي نو بس دا ډیلیټ کې مثال دا ختم کې طریقه ویډیو کې ریکارډ شو ته کولی شي چې دا څه شي بس دا موږ سره دا دې ځینې څه شو دا موږ سره پوه شو په دې باندې ښه دا خو د دې مربوط دغه اوس په دې پیسټ کې موږ سره دا پیسټ سپیشل دا بلاک به ختم کړو صحیح ده دې ویډیو کې په دې پیسټ کې موږ سره دلته یو بل کمانډ دی چې هغې ته وایي پیسټ سپیشل او دا تر ټولو مهم دی یو چې دلته زه ولیکم ایکول RND او دلته یو دوه پاراګرافه ورکم اوس دا دې ځای نه ته راغلی که نه او دا د دې ځای نه بولډ که دا دې کاپي که او دلته راغلی دلته دې پیسټ که دا دې ته سمپل پیسټ وایي بعضې وخت کې داسې چې موږ سره پیسټ خاص سپیشل طریقې دي لکه زه دلته وایم که نه افغانستان اوس دا ما واخیسته دا ټکس او د دې سایز ما چې که زیات که صحیح ده که نه
او د دې کلر ما اوس مثال همدا کلر دی یا دا کلر مې ورته اساین کړ. اوس دې ځای نه زه دا کاپي کومه، اوس دې ځای کې دا زه پیسټ کوم، ما ته مخکې د پیسټ نه زه به پیسټ سپیشل ته راځم. نو ما ته به یو څو طریقې راکوي. پکچر انهینس میډیا فایل به راکوي، ایچ ټي ایم ایل فارمټ به راکوي، انفارمټډ ټکس او ریچ فارمټ ټکس به راکوي. دا اوس وګوره، دا اوس د ډایلاګ باکس کې دي، دا تر ټولو مهم دی. اوس که زه غواړم چې پاس په هغه ټکس ګوره یو ځینې ته ټکس راوړي، دا اوس دې کې دا سټایل دی، مثال دلته دی یو بل سټایل ورکړه لکه دا سټایل، زه غواړم دا دلته ساده پیسټ شي، دلته دا هر څه ته نشته کول غواړم یا ډېر ټکس ته فارمټ کې، نو ته خو دې باندې کلیک کوې هو به هو هماغسې راکوي، نو ته به پیسټ سپیشل ته راځې او دلته به چې انفارمټډ یونیکوډ ټکس څومره فارمټ چې دي کړي بیرته انفارمټ که سمپل حالات کې ماته راکړه. فرض که نه زه هغه فارمټ دغه کومه ماته ایچ ټي ایم ایل فارمټ کې راکړه. ایچ ټي ایم ایل معنا هایپر ټکس مارک اپ لینګویج، څومره فارمټ چې ورسره دي ټول ورسره راوله هو به هو هماغسې. خو دا اصلا د دې دپاره هم نه یوز کېږي، دا ایچ ټي ایم ایل ټکس دا د دې دپاره یوز کېږي چې کله ته ګوګل ته لاړ شي که نه، او مثال دلته ګوګل ته رالمه، د ګوګل کې چې ته کوم پاراګراف ټکس وغیره راوړي که نه، لکه ډیټا بیس صحیح دی که نه، ډیټا بیس مربوط ما معلومات را دغه کړه، او فرض که ما دلته ویکیپیډیا ته رالم صحیح، و دې ځای کې زه دا ټکس زه غواړم خپل کتاب کې اډ کړم یا خپل پاراګراف کې اډ کړم وغیره کې دا خپل ټکس اډ کول غواړم، خو ما ګوګل نه معلومات اخذ کړی دی دې ځای نه، نو اوس که هغې ځای نه زه دا ټکس راوړم، دې سره ډېر زیات لینکونه بور خو نه شوي، ډېر زیات لینکونه ورسره راځي، همدا زده که نه. دا څومره سلو دی کمپیوټر، نه هغه خو اوور دغه دی اوورلوډ د وجه هلته دې شي بي فول خدیزې کې دا ټکس چې مونږ کله راوړو که نه دې ځای نه، دا هم زه کلوز کړم ډون سیف، او دا هم زه کلوز کړم ډون سیف شیټ یا، نو دې ځای نه به دا هغه به پلی شي ښه. نو مونږ به ایچ ټي ایم ایل به مونږ به چې لینکونه مه دغه کوه، که یو چی باندې کلیک وي ډایرکټ د انټرنیټ ته وړي، لینکونه ما ته مه راوړه، نو بیا مونږ یا به انفارمټډ ټکس به اخلو او یا به دغه به انفارمټډ ټکس به اخلي یا انفارمټډ یونیکوډ ټکس، د دې دواړو کار یو شی دی ښه. دلته ګورې انفارمټډ ټکس او که چېرته هو به هو چې څنګه په هغې کې دي نو بیا به ایچ ټي ایم ایل موږ انتخابو پرې لکه دلته چې څنګه سیسټم دی ګوره همداسې راوست. اوس کله کله نه موږ داسې غواړو که نه د انفارمټډ چې کوم سره لیکلی مقصد دا دی چې دا به موږ ته ساده راولي، لکه دا یو انفارمټډ دا یو انفارمټډ، خو دا پاس نه فارمټډ ټکس دا آر ټي اف یې لیکلی، آر ټي اف معنا ریچ ټکس فارمټ، ریچ مالداره ته وایي، نو چې هغې باندې څومره کمانډ اپلی شوي هماغسې وبهو، خو دا منځ کې یو کمانډ پاتې شو انهینس میډیا فایل پکچر انهینس. که زه ټکس غواړم از تصویر یې راوړم، نو دلته که زه کلیک وم ګوره اوس دا چې دی د دې کلیک کوم دا اوس تصویر شو، اصلا ټکس پلی تصویر دې کې ټول تصویر پراپرټیز راځي. لکه فرض که زه اوس داسې یو دغه راولم ډیزاین راولم، خلک اکثره ورډ کې کړي، ته وایي چې یاره دا څه سیسټم نه کړي، هغوی دا ټکس راخستی یو خاص دغې کې اچولی، ګوره اوس ته هر رقم دغه دې ته کولی شي، کمانډ اپلی کولی شي، مثال نور کمانډز تا ټکس څومره چې ته لوکس راوستلی غواړې یو بل ځای نه موف کولی شي، لکه ګوره ریپ ټکس دی سکویر کې اخلم چې زه چېرته وړم زه دې ځای نه کمانډ خپله به هغه دغه ته نه اخوا دې خوا ځي. اوس دا ډایرکټ دا ولې چې دا ما پیسټ که از ا پکچر انهینس میډیا فایل انهینس ښه کول، نو هغې کې زه لا بهتري معلومات راوړی شم، دې ځای نه ته کولی شي چې مثال یو بل دغه واخلي. دا ټول د پیسټ سپیشل طریقې دي. مایکروسافټ ورډ ابجیکټ کې یالې اوس دا نور کمانډ چې دا ډسپلی کله کله به د داسې طریقه دغه شي ښه. دلته اوس ما دا ډېر مهم دغه دی ایکول آر این ډي، زه به دا ټکس ساده واخلم ایکول آر این ډي صحیح آر این ډي. اوس دلته لس پاراګرافه ما واخیستو، لس دغه پاراګرافونه زه اخلم په یو فولډر کې په همدې ځای کې اچوم چې اګلې کوم ماته دا راځي، نو زه به دا کاپي کړم کنټرول سی، مخکې د دې نه چې پیسټ کړم چېرته هغه فولډر راولم دلته یې راولم، نور دا ټکس دی نه زه چې پیسټ کوم دلته به راشم مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ابجیکټ ته به راشم. اوس دا کار نه کوي چې دا څنګه کلیک کوم دا کار شروع کړي چې دې کې ټیک مار واچوم ما ته آیکن نشي چې آیا د ورډ په دې ماډل آیکن کې دغه کې که دې نه د هر شکل خوښ شو زه یم په دې شکل کې ورډ نوم ورته چې ورکړې زه ورته مای انفارمیشن صحیح ده که نه. اوس دا به یو فولډر کې دا ټوله ډیټا ستا راوالي یو فولډر کې به یې واچوي او دلته به دا فولډر درته چې کې ډسپلی کړي. اوس ته د دې ځای نه کولی شي دا څومره معلومات چې دي دا ختم کړي،
ضرورت نشته. که ناڅاپه سبا ستا څوک دا مایکروسافټ ورډ کولاوئ نو ستا ډیټا نشي لیدی، ولې هلته محفوظ ده. کلیک کوي بیا نو اوس که په دې کې زما ډیټا پرته ده، زه د دې سایز هم زیاتولی شم، زه د دې مثال دلته دا انتقالولی هم شي، خو په یو طریقه چې دا به بیا دلته د هغې کې هلي. اوس که په دې باندې زه کلیک ووهمه، صحیح ده که نه، چې په دې کلیک ووایم زما هغه معلومات دننه پکې پراته دي، صحیح ده که نه. دا د دې مقصد دا زه ابجکټ دا ما معلومات ما چې کړه دا ما واخیستل. اخیری کمانډ چې دی که نه په دې کې افغانستان ما واخیستم او دې کې مثال دا سایز وغیره مې ورته چې که زیات که. اوس سی که دې نه که نه او دې نه راځم دې کې دا پیسټ کول غواړم. اوس دلته یو بل کمانډ دی چې هغې ته ویلی شي دلته پیسټ لینک. اخیری دا نور ما ټول کور کړه پیسټ لینک، خو دا دلته اوس کار نه کوي، صحیح ده که نه. اوس دا دلته څنګه کار کوي؟ اوس که زه دلته راشم ایکول آر این ډي دوه پاراګراف یو پاراګراف، صحیح، کنټرول سی بولډ مې که دا لاین مې دغه ورکه کاپي مې کړه. اوس که زه راځم بل مایکروسافټ ورډ خلاصوم، صحیح، دې ځای زه دا چې یم وین ورډ اخلم، دې ځای نه ما کاپي کړي دي. ګوره ما مکمل بل پاراګراف خلاص کړه، صحیح ده، دا ما بل پاراګراف که زه دا پیسټ کوم دلته که نه نو دا دې ما سره کار وکړه. هغې وخت کې کار نه کول، هغې بل ډاکومنټ نه به یې کاپي کړي. اوس چې دلته مې راوړو پیسټ لینک کار وکړه. پیسټ لینک معنا څه ده؟ د دې دوه پاراګرافو ترمنځ لینک اچوي چې په اوریجنل پاراګراف کې څه تغییرات راوړي په سب کاپي پاراګراف کې به راوړل کېږي. اوس دا ما دلته دغه کړه. اوس د دې اوریجنل چې کوم یو دی دا دی. که چېرته اوس مثال دلته دا ډېر مهم دی، تا یو کاپي د دې اخیستې نور دې سیف کړی یا دې کلوز کړی، سبا که ته د اوریجنل کې تغییرات راوړي هغې کې که هر ځای کې هغې کې به خپله تغییرات راځي. اوس دې ځای کې دا خو دلته خو نه راوړل رانغله که نه. دا ټکس چې کله موږ رنګ وغیره ورکړو دا ډېر هیوي ډېر دروند دي، ټایم اخلي. نو په دې سره به ته دا دواړه فایلونه سیف کې او ته به چې کې ته به دا مایکروسافټ ورډ کلوز کې چې سیف شي. نو تا سره به چې څومره یو دفعه چې تغییرات دلته راغله که نه، لکه فرض که زه دلته ټکس اضافه کوم، ګوره دې کې ما دلته یو ټکس ولیکه، صحیح، دا ټکس ما ولیکه دې نه. اوس ګوره دې کې دا ټکس باید دا دی اوس اضافه شو، خیال دی او رنګ یې څومره وروسته واخیسته، اوس یې واخیست. خو ما دلته اپلای کړی څه وخت ډېر وروسته، ولې چې دا ډېر که زه دلته اوس اپلای کړم بلیک کلر ورکړم، که دلته راشم اوس وګوره دلته به دا کلر به اخلي خو لږ ټایم به اخلي. دا یو ځل به دا به ځان سره چې کېږي یو ټایم به اخلي. دا پاراګراف به دې نه دغه کېږي بلیک کېږي، خو تا سره دې ته ویلی شي پیسټ لینک. چې ورته ویلی شي دا موږ یو بلاک کور کړه چې هغې ته چې ویلی شي هغې ته موږ سره کلیپ بورډ ایریا وه په یو ویډیو کې، صحیح ده.